بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. مرګور ابتیا خان تاسو په خدمت کې حاضر یم او لومبینا د ډومیسیل باره کې د الله یو ده نو کوشش وکړئ چې د الله یو ځان سره شیر کې د مرګورو سره هم شیر کې. نن سبا په ډومیسیل کې انتخابي ډیر زیات کړهو دی او ډیر زیات مشکلات دي او ډیر زیات تکلیفونه دي. نو کوشش وکړئ چې دا خپل مرګورو سره د الله یو شیر کې دغه ډومیسیل باره کې فضل قیوم به را سره ناست دی. یو څو خبرې به سره کوو که خیر ان شاء الله چې دغه ترتیب ولا برابر کو چې دا کم تکلیف کې دي دا خلک کم په مصیبتونو کې د ډومیسیل چې دا کم مسلې را روانې دي کم کړم را روانې دي نو د هغې باره کې مونږ خصوصي د یتیمانو دپاره فضل قیوم به ډېر زبردست اپر راوړی دی چې هغوی ته به انشاءالله په کور کې که الله ته منظور وي بالکل په کور کې به ورته ډومیسیل میلاویږي او بالکل د کړاو نه به بهر وي. منډې تړلې به ورپسې نه. کوشش وکړې ځان سره لا یو ځان سره شیر کې موږ څه ګروپونو کې ما شیر هم کا خو ځان سره نو لا یو شاعر کې چې انشاءالله تعالی ټولو مرګورو ته پته ولګي. دغه فضل قیوم به دی ډومیسیل نن سبا ډېر زیات ګران شوی دی. لږ راځه ډومیسیل نه پوره جاخه جوړه شوې ده. اکثر مرګري لړ شي پکې داسې یتیمانې بیمارانې پکې جنکۍ پکې یا داسې کورونه یې پکې چې د هغې په کورونو کې څوک نارینه نه اکثر څوک باري هغې ته غټ مشکلات دي غټ تکلیف دی وله. دغه ډومیسیل دپاره فضل قیوم به یې مخکې نه یو ترتیب جوړ کړو چې دوی به په کور کې هغه کار کوو. بیا راته وختي کال راکړو چې یاره ډېر زیات انتخابي مشکلات جوړ شو نو چې کم یتیمان او معذوران دي هغې به بالکل د مردان منډې نه وي هغې به د بل ځای منډې نه وي د کلي د پټواري د مردان د ایسي د ډیسي د ټولو منډې تړلې چې کوم دی هغه به فضل قیوم به یو تاسو ته به تیار ډومیسیل کور ته راوړي. تیار ډومیسیل به دغه یتیم یا چې څوک معذور وي هغې له به تیار ډومیسیل په کور کې میلاویږي. هغې به بالکل کړاو نه کوي نه به منډې وي نه به تړلې وي نه به چته ځي نه به چته راځي. بالکل صرف دلته کې چې کم د بایومیټرک چې کم فیس دی یا 200 دی یا 300 دی هغه به باقاعده ورکوي او نور به د هغې نه هېڅ قسم اضافي چارجز چې کم دی یا د اپلای د هغې به هېڅ قسم چارجز دي. هغه فضل قیوم به یې وایي چې زما د ټول ساول ډېر ورسره چې څومره مضافات دي د هغې ټولو خلکو له مې دغه درخواست دی چې انشاءالله تعالی دغه یو ترتیب به مونږ د خپل طرفه کوو. که تاسو خیال کړي د مردان ته چې د نن سبا د ورځې ځای نو په روټین کې مونږ ځو راځو زمونږ یو لیټر تیل پوره سوځي. نن سبا 200-300 روپۍ دغه د لیټر تیل دی بیا په یو ټیم کار نه کېږي. کم از کم ډېرې پیرې به ورپسې ځي او راځي به ورپسې. نو چې کم ملګري داسې دي چې د هغې په ګاونډ کې څوک دي یتیمان دي یا کونډې دي یا معذوران دي نن سبا د ډومیسیل ډېر غټ ضرورت دی. د ډومیسیل نه بغیر یو کار نه کېږي هغوی ته د ډومیسیل ضرورت دی. فضل قیوم به یې سره رابطه وکړئ پر بره په سکرین باندې د نمبر لیکلی شوی دی. باقاعده به تاسو ته دغه یو ترتیب میلاویږي چې څومره د مردان منډه صرف دلته کې به خپل بایومیټرک چې کوم دی هغه به کوي. دلته به د واتساپ دغه د واتساپ نمبر دی پر اسکرین باندې لیکلی شوی دی. دلته به هغه خپل قواعد چې کوم دی هغه په واتساپ باندې ورلیږي. بیا چې کوم ځای هغه بایومیټرک هغه بایومیټرک به باقاعده کوي. د هغې نه بعد د مردان هغه وړه راوړه او هغه ټول د هلته د ایسي نه یا د پټواري نه دلته د کلي کې یا د 18 ګریډ افسر نه چې څومره هغه قواعد ضوابط دي پوره تفصیل سره هغه سرټیفیکیټ چې کوم دی کوم ډومیسیل چې دی هغه به تاسو ته فضل قیوم به بالکل فری کوي. هغه به صرف دغه یو خبره ده چې کم یتیمان دي یا کم معذوره خلک دي کم چې خاص په استطاعت خلک دي په دغه کې بوس یو دا خبره کوو چې کم خاص په استطاعت خلک دي د هغې ګزاره کېږي او هغه خلک چې کم دي نو هغه د هغې هغه روزمره زندګي چې کم دی هغه روانه ده یا هغې ته موقع نه میلاویږي یا پوهېږي پې نه. هغه خلک په چې کم خپل د دې هغه مستقل چې کم پیس دی یا د دې چې کم د دې د منډو تړلو چې مثال مردان ته سړی ځي ما ته مخکې نه وي چې پټرول لګي رس خطا کېږي نو چې کم مالدار خلک دي یا صاحب حیثیت خلک دي هغوی به باقاعده خپل یو ترتیب سره هغه پیس ورکوي. او موږ ته په کار هم دا چې د کم از کم د ټول کلي د غریبانانو د یتیمانانو ذمهواري واخیسته یا دغه خبره کوي چې یاره څومره فقیران یا یتیمان خلک دي چې هغوی ته مونږ کار وکړو دغه شان مونږ له هم په کار چې یاره بیا دې سپورټ کړو. نن سبا هر سړی چې منډه وایي کوشش کوي بیا چې ته 18 ګریډ افسر ته ورځې او هغه ته بیا دفتر کې کښېنې او بیا سړی انتظارونه کوي منډې تړلې وي او بار بار ځې راځې د هغې په ځای باندې چې انشاءالله تعالی دې سپورټ کړو چې څومره هم د کلي یتیمانان دي یا معذوران خلک دي او یا انتخابي داسې دي چې کمزور دي دې به سره څه واقعیت بیان هم کړي. نو د هغې په بابت کې به انشاءالله تاسو ته ډومیسیل بالکل په کور کې میلاویږي بالکل فری به ته میلاویږي. صرف دغه 200 دی یا 250 دی یا 300 روپۍ چې کم د دې دغه پیس دی چې کوم هغه بایومیټرک خپل چې کم پیس هغه به بالکل جمع کوي. باقاعده به نه د اپلای پیسې د هغې نه اخلي نه به ترې نور څه اضافي چارجز لري نه به چې کم د مردان منډې تړي نه به ترې هغې پیسې لري. باقاعده فری به هغې ته هغه جګه چې کم دی هغه ډومیسیل هغه به ورته انشاءالله را رسي او په کور کې به ورته ورکوي. فضل قیوم به یې ته به څه وایې خلک څه وایي دا څومره چې خلک
ډومیسایل پسې درله هغې سوې خلک کړېږي غریبانان دي سوې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو د دې خبرې نه خو دا ټول خلک ښه واقف دي. ټولو خلکو ته ښه د دې خبرې باره کې معلومات شته چې نن سبا د ډومیسایل دا طریقه چې دا سیستم دا آنلاین شوی دی خو ډېر زیات مشکلات دي خلکو ته په دې کې. ځکه چې کله ډومیسایل ته اپلای مونږ آنلاین وکړو، آنلاین لکه 300 روپۍ فیس دی، هغې نه بعد پټواري نه دستخط کول دي، بیا د چیرمین صاحب نه دستخط کول دي، بیا هغې نه بعد مردان ته وړل دي چې مردان ته یوسي. نو اکثر خلک مونږ ته وایي مونږ یې پخپله کوو، نو مونږ صرف د اپلای پیسې ته والو، بایومیټرک ته والو، باقي چې مردان ته هغې نو رد هم ټوله خرابه شي، دیاړي هم خرابه شي. مردان کې 400-500 روپۍ پټرول هم ولګي، دلته کلي کې هم د اپلای 300 روپۍ ولګي. نو ما ابتهار به ته داسې کوشش به وکړو چې څومره تاسو سره ملګري په رابطه کې دي او غریبانان دي یا معذوره دي یا یتیمانان دي، هغې لپاره به اپلای بالکل فری یو. د اپلای 300 روپۍ مونږ 1 روپۍ به هم ته نالو، صرف د بایومیټرک 200 روپۍ به راځي. باقي د مردان چې څومره منډه تړله ده او غونډه منډه تړله به ورته زه د مردان د تحصیلدار صاحب نه د ډیپټي کمشنر صاحب دستخط کول، هلته جمع کول، ډومیسایل واپس را جوړېدلو، هغه هر څه به مونږ دې ته کوو او دې ته به هر څه کور کې میلاویږي. زه به ورته کور ته وړم، صرف دا د دې وجې نه چې د دې خلکو ډېره غټه مجبوري ده. زمونږ د دې سیسټم ته میاشت تقریبا کابو کېږي. تاسو سره مخکې مونږ ویډیو شیر کړې وه. مونږ ته خلک راغله او دونه فریاد وکړي، خلک ډېر زیات په مشکلاتو کې ډېر زیات مشکله ده، خلکو ته مشکل حالات کې دي. نو ما ابتهار به یې سره سلا وکړه دې باندې، هغې بالکل ښه خبره داسې ویډیو به جوړه کړو. نو د دې ویډیو مطلب صرف دا دی چې مونږ وایو چې د خلکو تکلیف خلک د تکلیف نه بچ شي او د خلکو خرچه ونشي، ځکه خلکو ډېر زیات غریبي او ډېر زیات مجبوري ده. نو هغې باره کې ابتهار به یې سره تاسو رابطه کولی شئ، زموږ نمبر به هم درکړي ابتهار به یې هغې باندې رابطه کولی شئ. او چې بالکل چې ماشومان یې که میل یې که فیمیل یې که هر څوک یې چې چاته مشکلات دي خرچه نشي برداشت کولی ډومیسایلو، هغې ته بالکل هر یو شي فری یو او ډومیسایل به ورته بالکل کور کې میلاویږي. او چې داسې ماشومان نارینه یا زنانه داسې سکول والي چې هغې کالج اپلای کول غواړي او د اپلای پیسې ورسره نه یو، نو به د اپلای صرف 100 روپۍ فیس خپلو، هغه 100 روپۍ به راکړي، باقي 200 روپۍ به هغه مونږ 300 روپۍ د هغې دغه دی لکه اپلای ده که نه، 200 روپۍ مزدوري او کړه وي، اب هم ته بالکل نه لو، اب هم ورته فری کوو د کالج اپلای، صرف 100 روپۍ فیس به دیالو چې هغه مونږ هغه ګورنمنټ ته جمع کېږي، صرف هغه به دیالو. والسلام. کوشش ټول ملګرو کې لا یو ځان سره شیر کړئ چې ټول کلي کې ګوټ په ګوټ باندې هر سړي ته ورسي چې څومره یتیمان دي، ځکه اکثر داسې کورونه دي چې پای کې هغه خلک چې کم دي یا په بار ملکونو کې یا داسې زنانه دي چې د هغې هغه چې کم د کور سربری هغه وپاچوي، یتیمانان ماشومان او نن سبا د ډومیسایل نه بغیر یو کار نه کېږي. بیا داسې خلک پکې شته چې هغه کمزوري دي، دیاړیدار دي، یا د هغې مستقل داسې سره روزګار نشته یا انتخابي کمزوري. بیا داسې خلک پکې شته چې هغې ته په خدای تعالی یقین وکړي چې په دې اوس وخت کې هغې ته په مردان کې څه نه دي معلوم، نو ډېر زیات کړاو دی، ډېر زیات تکلیف دی، پیسې لګي، رزې خطا کېږي. بیا چې کم خلک نه پوهه هغې لړ شي هسې وکړېږي یا ولې څوک ځایونه صحیح ونه ښیي. نو په دغه بابت کې الحمدلله فضل قیوم به مخکې هم دغه ترتیب شروع کړو، خو اوس پکې ډېر زبردست یو طریقه کار دا جوړ شو چې څومره یتیمان دي یا کمزوري خلک دي چې هغه مونږ هم پېژنو، دی هم پېژني، دا ټول خلک یې پېژني چې کوم انتخابي کمزوري دي یا یتیمان دي یا معذوران دي، هغې ته به بالکل ډومیسایل بس د دې دا مطلب شو چې په افریقا ته کې به ورته میلېږي دغه 2-2.5 روپۍ زړو څه شی دی نه، چې کم 2.5-300 روپۍ چې کم د بایومیټرک هغه پیس دی یا د دې چې کم خپل پیس دی، باقي پاتې چې یو سړی تا ته منډه تړله وي نن سبا د مردان چېرته یو ځای بل ځای کې څه خبره اترې نو باقاعده خلک دی نه خپل کمیشن او دغه لي. نو فضل قیوم به یې وایي چې یاره څومره هم خلک یتیمان دي یا معذوران دي یا کمزوري خلک دي، بالکل هغې ته به باقاعده په افریقا ته کې دلته کې چې کم د بایومیټرک هغه کم پیس دی یا د دې چې کم خپل پیس دی هغه به جمع کوي. باقاعده نور چې څومره هغه تصدیقونه دي د چیرمین نه دي یا د ACDC نه دي یا چې کم د پټواري نه دي، هغه به باقاعده دي خپلې منډې وي او دې ته به په کور کې به باقاعده هغې ماشومانو ته هغه ډومیسایل چې کم دی هغه راوړي هغه به ورته حواله کوي. کوشش وکړئ پروګرام ځان سره شیر هم کړئ او ډېر یو زیات یو زبردست او ښکلی اپر دی چې انشاءالله ټول خلک او ټول وانتې مستفید شي. نورو رابطو صرف دغه بس چې کم په سر باندې نمبر لیکلی 0313 نمبر دی، دغه نمبر باندې باقاعده واتساپ هم دی، په دغه ورته خپل قواعد ورلېږئ او د سره شیر کوئ، بیا په طریقه کار باندې به دې تاسو پوهېږئ. پروګرام ځان سره شیر کړئ، ډېره مهرباني، ډېره شکریه.